أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. هوای دوی چې نیولې دی الله پاک بچی نازولې، پاک دی الله پاک د بچی نیولو نه، بلکې د هغه دپاره هغه څه دي، د هغه په اختیار کې هغه څه دي چې هغه په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي. کل له قانتون، ټول د هغه تابعدار دي. ربه د مخکې سردار چې دلته اوس د دوی بله بدي او قباحت بیانېږي. دا یهود او نصارا ځان ته جنتیان وایي او په منځ کې دوی الله رب العالمین لره اولاد ثابتوي. یهود وایي چې عزیر علیه السلام د الله پاک زوی دی، او نصارا وایي چې عیسی علیه السلام د الله پاک زوی دی. مشرکان وایي چې دا فرشتي چې دي دا د الله پاک لونه دي، نعوذ بالله منها. د دوی د الہ په باره کې دا تصور چې دی دا خطا دی، غلط دی، په دې کې نقصان دی. د توحید کوم اساسی او بنیادی عقیده چې ده د هغې نه دوی اوړېدل دي. نو الله رب العالمین په دوی باندې رد کوي. دا جاهلي تصورات دي، په دې کې دا خلق اخته شوی دی. نو د دوی تکذیب کوي، رد پې کوي، دا دروغجن دي. دوی د باطلو دعوو نه الله رب العالمین پاک دی. د اسمان او د ځمکې په منځ کې څومره څیزونه دي دا د الله پاک مملوک دي، د الله بندگان دي، الله ته عاجزي کوونکي دي، د الله بندگی کوونکي دي. نو څوک چې هغه بندگی کوي، عاجزي کوي، د الله پاک مملوک وي، د الله غلامان وي، د الله په اختیار کې، هغه څنګه د الله پاک اولاد جوړ شي. ولد چې کوم دی بچی هغه خو د دوو متناسب ذاتونو د ارتباط ته پیدا کېږي. دوه هغه مناسب ذاتونه وي، نو د هغې ارتباط راشي، د هغې نه بچی پیدا شي. نو د الله رب العالمین خو نه څوک شریک شته، نه نظیر او مشابه شته، نه د هغه مثال شته، نه د هغه بیبي شته، نه د هغه دپاره اولاد شته. حدیث کی راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې د الله رب العالمین نه زیات څوک صبر کوونکی نشتی، چې الله رب العالمین د اذیت او د ضرر خبرې اوري او خلق وایي چې الله پاک زوی نیولی دی، الله پاک دپاره زوی دی، او بیا هم الله رب العالمین دوی ته صبر کوي، دوی له رزق ورکوي او دوی په عافیت باندې ساتي. او بل حدیث قدسی دی هغې کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي، الله رب العالمین فرمایي چې بنده زما تکذیب کوي او دله دا نه وه پکاره، او دا بنده ماته کنسل کوي او دله دا کنسل نه و پکار. هر چې تکذیب دی نو دا چې دی دا عقیده لري چې زه به دی دوباره پورته نه کړم، زه په دې باندې قادر نه یم چې زه به دی دوباره پورته کړم، ژوندی کړم، لکه څنګه چې دی مخکې پیدا شوی. هر شي کنزل دي نو هغه دا دی چې دا بنده وي چې الله پاک اولاد نیولی دی. حال دا دی چې زه پاک یم د دې نه، چې زما دپاره ښځه یي اولاد یي. او بل حدیث قدسی کې هم دغه شانتې راځي، الله رب العالمین فرمایي چې بني آدم ماته کنزل کوي او دا وایي چې د الله دپاره بچي دي. حال دا دی زه خو صمد یم، بې احتیاجه، بې حاجته یم، زما نه اولاد شته، نه مور و پلار شته او نه څوک نور رشته داران شته. اتخذ الله ولدا وقالوا، وایي دوی اتخذ الله ولدا، الله پاک ولد نیول دی، بچی نیول دی. نو بچی په دوه قسمه دی، یو ولد حقیقي دی چې یو بچی د چا نه پیدا شي، دا حقیقي بچی. نو د یهودو، نصارا او مشرکانو د الله په باره کې دغسې عقیده نه وه چې دا عزیر علیه السلام، عیسی علیه السلام فرشتي د الله نه پیدا شوي دي. داسې عقیده به چېرته د ډېرو کمو جاهلانو وه، نور د هغو دغه عقیده نه وه. دویم ولد حکمي دی، یعنی نایبه، چې الله پاک دپاره
په بندګانو کې داسې خلق دی چې هغه د بچو په شانتي دي دغه عقیده کې چې کوم دی هغه دوی اخته مشرکان یهود او نصارا دې ته ولد حکمي وي حکمي نائبه ولد حلو و شفقت ده د مینې محبت او د شفقت بچی پښتو کې ورته نازولی وي نازولی نو دغه اتخاذ الولد وجوهات چې کوم دي دا دي دو چې وي چې الله پاک بچی دی ول دی نو دو وی چې دا کوم کسان چې الله پاک ته منسوب کوله وی دا د الله پاک نازولی دي لکه عزیر علیه السلام عیسی علیه السلام یا فرشتي دا د الله پاک نازولی دي الله پاک د هغوی خبره مني لکه څنګه چې یو بچی چې کوم دی هغه په پلار باندې خبره مني پلار د هغه خبره ښکته نه غورځوي نو دغه شانتې دوی هم په الله پاک باندې خبره مني او دوی به وي چې زموږ د معبودان باباګان دا د الله پاک نازولي دي او دوی به زموږ دپاره الله پاک ته سفارش کوي دوی به په زوره باندې موږ په الله بخي داسې عقیده وه دا غلطه عقیده وه دغه رنګې دوی دویم وجه دا وه چې دې کسان ته چې د الله پاک بچي ویله نو بچي کې خصوصیت دا چې د پلار نه په بعضې کارونو کې هغه نایب وي بعضې اختیارات د پلار خپل بچي ته سپارلي نو دغه شان دوی به وي چې الله پاک دې کسان ته خپل اختیارات سپارل دي دا ځکه د الله پاک بچي دي اعوذ بالله منها دا شان بچي چې هغه د پلار سره په بعضې آثار او صفاتو کې هغه یو شانتي یعنی د بچي چې کوم دی بچي کې د پلار هغه بعضې آثار او صفات ښکاره کېږي نو دوی وي چې په عزیر علیه السلام عیسی علیه السلام په دې فرشتو کې د الوهیت آثار دي دو خدایان دي وي دا د الله پاک بچي دي نو دوی به وي چې دا یهودیانو چې دا عزیر علیه السلام چې دی دا د الله پاک د علومو مظهر دی نو خدای پاک علمونه په ده کې ښکاره شوي دي ټول علمونه الله پاک ده ته ښودل دي د دې وجې نه ورته دو ابن الله وي د الله پاک زوی به ورته وي نصارا وی چې په عیسی علیه السلام کې د الوهیت او د تصرفاتو هغه مظاهر دي نو د دې وجې نه هغه چې کوم دی د الله پاک بچی دی او د الله نازولی دا به ورته وي ابن الله دا به ورته وي نو الله رب العالمین په دې ټولو باندې رد وکړو نو په دوو دریو طریقو سره رد پې وکړو سبحانه الله پاک د هر قسمه نقصان او عیب نه پاک دی د الله دپاره نه حقیقي بچی شته او نه حکمي او نایب نازولی دا په الله پاک عیب الله کې د عیب او نقصان دی د هغې نه الله پاک دی او د هغې وجې دا ده چې الله پاک دپاره بچي ځکه نشتي چې ولدیت چې کوم دی هغه بچی هغه تقاضا د جنسیت کوي او جنسیت چې کوم دی هغه مستلزم دی حدوث لره چې هغه حادث او حدوث چې دی هغه د الوهیت منافي کوم چې بچی نو هغه بچی به د پلار سره د پلار او د زوی جنس به یوي یو او چې جنس یوي نو دا پلار به مخکې او دا زوی چې کوم دی دا به وروستو پیدا کېږي او چې وروستو راځي هغې ته حدوث وي حادث ورته وي چې مخکې نو هغې ته قدیم وي او چې وروستو راځي نو حادثي او الله رب العالمین چې کوم دی هغه د حدوث نه پاک دی یا الوهیت خدایتوب چې دی هغه د حدوث نه پاک دی دوی خو به دغه کسانو ته عزیر علیه السلام ته هم خدای وي او عیسی علیه السلام ته به خدای وي او فرشتو ته به هم خدای وي نو دا څنګه خدای دی چې دا وروستو پیدا کېږي وروستو چې پیدا شي هغه خو خدای نشي کېدی دویم دا دی چې دا ولدیت چې دی دا بچی دا مستلزم د احتیاج لره الله پاک د دې احتیاج نه پاک دی پاکه الله پاک چې هیچ چاته محتاج دی علي رضی الله عنه نه نقل دی چې یو نصرانی چې کوم دی نصارا یو کس و هغه سره خبرې اترې کولې نو علي رضی الله عنه هغه ته وویل چې لولا تمرد عیسی عن عبادة الله عز وجل لصرت على دینه عیسی علیه السلام د خپل رب د اطاعت نه انکار نه کولی سرکشي نه کولی نو زه به د هغه په دین باندې وم نو هغه نصراني ورته وویل چې عیسی علیه السلام ته دا نسبت ټیک نه دی عیسی علیه السلام خو ټوله زندګي هغه د خدای په طاعت کې تېره کړې او دا کوشش یې کړی چې خدای په احکامات ومني
نو علي رضی الله عنه ورته وویل چې فإن كان عیسی إلها فكيف يعبد غیره، که عیسی علیه السلام خدای نو بیا د بل چا عبادت څنګه کوي؟ عیسی علیه السلام بیا د بل چا عبادت څنګه کوي؟ تاسو خو دې خدای دی چې خدای شو نو د بل سړي بیا خدای شته د بل چا عبادت کوي. دا نصرانی چپ شو. درېمه وجه دا ده چې ولدیت چې کوم دی هغه تجزي غواړي، جز دا بچی چې دا د پلار نه جزي دا د الوهیت منافي دی. که انسانان چې پیدا کیږي یا نور حیوانات چې پیدا کیږي د نطفې نه پیدا کیږي، دغه نطفه چې دا داخله دی د دې نه چې بچی پیدا شو دا د دې پلار جز نه دی او د مور نطفې نه پیدا کیږي دا هغې جز نه دی. نو الله پاک دغه تجزیه او د جزئیت نه هغه منزه دی، پاک دی، هغه نه د چا جز دی او نه د ده نه څه شی هغه جز جوړیږي. دغه غلطه خبره ده. بله خبردار ده چې دا بچی کېدل چې کوم دی ولدیت دا په بعض صفاتو کې تشبه غواړي، مشابهته. ځکه ولد چې کوم دی بچی په بعض صفاتو کې هغه د دې پلار سره مشابه وي. الله پاک خو د تشبیه نه پاک دی، لیس کمثله شیء وهو السمیع العلیم. هغه په شان هېڅوک نشته، هغه اورېدونکی دی، پوهه دی. پنځمه وجه دا ده چې پلاروالی او زویوالی چې کوم دی دا زوال او فنا غواړي. ځکه چې څوک بچی نسی او د هغه دپاره بچی، نو هغه مقصد دی چې زه بیا نه یم نو دی به زما په ځای باندې کار کوي، دی به زما نه نایب وي. الله پاک خو د زوال نه پاک دی، الله پاک فنا کېږي نه، ختمیږي نه، هغه له زوال نه راځي چې هغه لاړ شي او بیا دا بچي نیول د عیسی علیه السلام او عزیر علیه السلام چې هغو راشي د الله پاک په ځای باندې کار وکړي، دا غلطه خبره ده. نو دې وجې نه عمر رضی الله عنه فرمایي چې تاسو دا نصارا ذلیله کوي، ظلم پرې مه کوئ، ذلیله یې کوي. ځکه چې دو الله پاک ته ډېر سخت کنځل کړي. کنځل دا دی چې دو الله پاک ته د ولد نسبت کړل چې د الله پاک لپاره بچي دي. بل له ما فی السماوات والارض، بلکې د هغه لپاره هغه څه چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي. دا بل رد شو. په ځمکه او په اسمانونو کې څومره مخلوقات دي هغه په تصرف او د الله په تصرف او بادشاهي کې هغه داخل دي. نو دا هغه مخلوق دی، د الله غلامان دي. نو دا صفات چې دا هم د ولدیت سره منافي دي. ځکه چې ولد ته نسبت د مملوک او د رعیت او د مرۍ دا نه کېږي. نو څه چې په اسمانونو کې دي او څه په ځمکه کې دي دا ټول د الله په اختیار کې دي، د الله په قبضه کې دي، د الله پاک مملوکات دي، د الله پاک غلامان دي. نو هغه عیسی علیه السلام هم دی، عزیر علیه السلام هم دی، فرشتي هم دي، دا ټول کل له قانتون. دا بل رد دی په دوی باندې چې دا ټول الله پاک ته محتاج دي، محتاجه منقاد دي. او پر ورځ د قیامت به الله پاک ته دوی ودرېږي مخامخه او حساب کتاب به پیش کوي. نو بچی او خلق دې لپاره غواړي چې زن دی به ستوره وکړي او دشمن به دی ووهي، که زه نه یم زما نوم به روښانه کړي. نو چې یو سړی عاجز وي الله رب العالمین ته چې کوم دی هغه عاجزي کوي، پر ورځ د قیامت الله پاک ته ودرېږي دا حاضرۍ او د پیشۍ په طور باندې. نو دغه بچي ته بیا ضرورت څه دی؟ نو قنوت ډېر شی معنی راځي، تابعداري، اطاعت او دغه رنګې نور ډېرې معنی دې راځي. قنوت چې کوم دی عبادت کې ودرېدله، چپ او خاموشه، دا ټول چې دي الله پاک ته عبادت کوي، الله پاک ته چپ او خاموشه ولاړ دي، الله پاک ته عاجزي کوي، انقیاد، اخلاص، عاجزي او مانځه په معنا باندې هم راځي چې دوی الله پاک ته مونځ کوي، بندګۍ اقرار کوي. او قنوت چې دی هغه اوږد قیام او قرات او دعا دي ته هم وایي. دا ټول الله پاک ته دعاګانې غواړي، ودرېږي. کل له قانتون، دا ټول د الله پاک تابع دي. نو دغسې نشي کېدی چې د الله دپاره اولاد دي. وقالو اتخذ الله ولدا، وایي دوی چې نیولی دی الله پاک بچی، سبحانه پاک دی الله پاک. بل له ما فی السماوات والارض، بلکې د هغه دپاره هغه څه چې په اسمانونو کې دي، په ځمکه کې دي. کل له قانتون، دا ټول الله پاک ته تابعدار دي. بنا ظلمنا نفسنا لا اله الا انت سبحانك صلی الله تعالی